امام غزالی رحمه الله فرمایي چې کله یو انسان پزمکه باندې ګناه کوي نو د ځمکې دغه حصه الله رب العالمین ته عارض کوي، اے پروردګاره اجازت راکړه چې دا انسان نه باسم، او د اسمان د کوم حصے لاندې چې دا انسان ګناه کوي د اسمان دغه حصہ الله رب العالمین نه اجازت غواړي، اے پروردګار اجازت راکړه چې په دې ورور بیگم او ختم کم. الله رب العالمین دیو ته عرض کوي که چرته کې دې تاسو بندوي او تاسو پیدا کړی وي نو بیا خو تاسو خوښه ده وینیسئ، او که زما بندوي نو زه پوه شو زما بنده زمون په منځ کې تاسو مه راځئ، ځکه چې که چېرته کې دا بنده د ورځې راشي او په خپلو ګناهونو باندې خپیمان او توبه وباسي نو زه د ده توبه قبلوم، او که د شپې راشي او خپلو ګناهونو باندې خپیمانه شي نو زه دته معافي کوم، که دې معافي وغواړي که دې توبه وباسي د دې توبه قبلوم. الله جل شانه فرمایي نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبره ته زما د بندګانو ته دا خبر ورکړه چې زه بخونکی یم او زه ډېر زیات مهربانه یم. بل ځای الله رب العالمین فرمایي وربک الغفور ذو الرحمه، او ستا رب بخونکی دی او خاوند د رحمت دی.